نن چې کوم د مشرانو او نوجوانانو په دې پارټۍ کې چې کوم شمولیت وکړو زه دا وایم چې ډېره ښه فیصله دوی کړې ده ډېره ښه فیصله ځکه چې زموږ د دې پارټۍ چې کوم د پښتنو دپاره کوم منشور دی هغه زموږ دپاره د فخر خبره ده چې اول په علاقو کې امن راوستل او د پښتنو په علاقو کې دې سره پښتون سړي ته روزګار ورکول پښتون سړي ته سهولیات ورکول دا د دې پارټۍ منشور دی او ان شاء الله تعالی موږ او تاسو کلاندې تاسو وکتل نو زموږ مشر آفتاب خان چې کومه دی د پېښور نه راواله لکه څنګه چې دې ملګري ویلي د تانګي د 400 شب قدره پورې چې کومه بجلي راغلې ده او کم سهولیات خلکو ته ورکړي دي امکه دي نور چې کومه دی د دې نه پس څومره حکومتونه چې کومه دی راغلي دي اول زه د خپل علاقې د میچنۍ د لاندې د شاجي کورونو به ته ویم چې څومره حکومت په موږ باندې تېر شوی دی خدای شته که موږ ته به یو فوټۍ کارونه کړي دي او دې علاقو کې الحمدلله موږ تقریبا ډېر پروګرامونه وکړل زموږ مشر خان ته چې کومه دا علاقې معلومې شولې وې کتلې چې واقعي د نن نه 10 کاله مخکې چې کومه دا علاقه څنګه پاسمانده وه عمقه شانې اوس هم ده حالانکې اوس په ډسټرکټ مومند کې دا راغلې ده دلته دا خلک راغلي دي د مختلفو پارټو نه او د دې خلکو د غریبانانو نه اوټ اخیستی دی او خپل ځان یې کامیاب کړی دی خو د کامیابۍ نه پس بیا د دې خلکو تپوس چا نه دی کړی په کار خو دا وه چې تا د دې خلکو نه اوټ واخیسته او دې خلکو سره دې چې کومې وعدې وکړلې نو هغه وعدې خو کم سے کم که ټول یې نشي پوره کولی نو نیمې خو پوره کړه ته به بیا په کومو سترګو دې خلکو ته راځي او بیا به ورته ودرېږي او تقلونه به ورته کوې چېرې ما ته بیا اوټ راکړه خو زموږ د پارټۍ مشر داسې مشر نه دی انشاءالله زه تاسو سره د دې خبرې دا وعده کوم چې دا کمې خبرې تاسو سره دلته کوي په دې علاقو کې چې څومره چې کوم دی زموږ پروګرامونه وشولای ته کړي دي نو دا په خپله وعده باندې ټینګ دی او دا خپلې وعدې چې کومه دی پوره کوي او خپلې وعدې سرته رسوي موږ د دې پارټۍ کې چې کوم شمولیت کړی دی د دې دپاره کړی دی چې الحمدلله زموږ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په علاقو کې کارونه کړي دي یو پښتون سړی دی د پښتنو دپاره چې کومه دی د وینې قرباني چې کومه دی ورکړې ده شهیدان پکې چې کومه دی شوي دي خو بیا هم چې کومه دی د پښتنو د حق غوښتونکو نه چې کومه دی وروسته شوی نه دي دغه شانې به انشاءالله ستاسو زموږ د دې مومندو علاقې دپاره چې کومه دی په هر ځای کې په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې چې کومه دی د مو ډسټرکټ مومند دپاره به زموږ جناب سکندر شیرپاو خان اواز اوچتوي او د دې علاقې دپاره او د دې علاقې چې کوم حق دی هغه به انشاءالله تاسو ته رارسوي زموږ مشر خان د سیاست صرف د دپاره نه دی چې دلته راغلی دی او تاسو سره چې کومه دی شمولیت کړی دی او بیا د دې خلکو چې کومه دی تپوس یې نه دی کړی والله زه په فخر سره دا خبره کوم چې دا واحد یو داسې پارټي ده چې دا د مشر نه واره د کشره پورې چې کومه دی د ټولو خیال یې ساتلی دی او انشاءالله بیا به هم ساتي نو انشاءالله تاسو چې دا کومه فیصله وکړله دا هم ډېره ښه فیصله کړې ده خو د دې په باره کې به زه اوس تاسو ته یو شعر ویم د اقبال وہی بستر سے اٹھ کے مسجد جا نہ سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کے لیے وسه سړی چې کومه دا خواهش کوي چې یاره زه چې کومه جنت ته لاړ شم خو دا په بستره کې چې کومه دی وزه پروت دی او دلته اذان کېږي او د مانځه دپاره چې کومه دی نه ځي که نه نو دا کس به څنګه به یې جنت ته لاړ شي دا به الله ته څنګه مخامخ شي والله نه به چې کومه دی د جنت ته ملی نه به یې بستره لړه کړه او پاس او دا چاردام وکړو جومات طرف ته روان شه نو بیا به چې کومه دی الله رب العزت تا ته جنت درکوي د خبرې مقصد د آخرت دپاره دی اقبال ډېر ښایسته ښایسته شعرونه ویلي خو موږ چې دنیا طرف ته راواړو نو زموږ او ستاسو کامیابي دا به هله موږ ته حاصلېږي زموږ د KPK وزیر اعلی به هله سکندر شیرپاو خان جوړېږي چې تاسو ټول پاسئ او په دې علاقو کې وګرځئ او د دوی دپاره محنت وکړو د دوی دپاره خواري وکړو او دا خلک چې کومه دې پارټۍ ته راولو نو انشاءالله زه به تاسو ته وښیم زر ته زره چې د KPK وزیر اعلی به جناب سکندر خان شیرپاو خان ستاسو ټولو ډېره مهرباني زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم الله پاک ټول خان او عباس الله علام خسر ته مهرباني تھینک یو